نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. سورة الأحزاب دویشتم پارا پنځه نمبر آیت په مخکې رکوع کې ازواج مطهرات متعلق احکام بیان شو. دې رکوع کې د عام مؤمنانو زنانو نارینو احکامات بیانې. د رکوع په اولنی آیت کې د مؤمنانو زنانو او د نارینو صفات بیانې. ځکه د زنانو یو جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې د ازواج مطهرات مبارک قرآن کې فضائل بیان شو. خود عام زنانو مبارک سند نازل شوی الله پاک آیت نازل کو کہ تمام نیکی کی نارینا او زنانا پا ثوابونو کی شریک کاغ اسلام دی انقیاد ظاہری، ایمان دی انقیاد باطنی، تابداری دا، رشتیا والدی، صبر دی، عاجزی دا او صدقے ورکول دی، روجی دی، حفاظت دا شرمگاہونو دی، دا اللہ پاک یاد دی پدی ٹولو کی نارینہ و زنانہ شریک. دانا چی نارینہ تب ثواب ملاوی گی، زنانہ تنا نارینہ و زنانہ دوارو تو ملاوی. درکو دبیم آیت شان نزول داسی دی دا نبی علیہ السلام دا ترور لروا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام ارادہ وکړه چې دا خپل غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ تا په نکاح کی، لیکن زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ دې مخکې غلام آزاد شو او بیبي زینب د آزاد وا د خاندان په لحاظ سره اوچته وا، نو دې نه غوښتل چې د په نکاح کې راشي. اللہ پاک آیت نازل کو چکل اللہ پاک او پیغمبر ارادو کی نچاہتا بیا مناسب ندی چاہا پکی انکار کو. پیغمبر پا نکاح ورکی پتا دے انکار نکی. زینب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام حضرت زید رضی اللہ عنہ تا پا نکاح بان نکڑا. تدیق پل منس کی جوڑا نداتا زید رضی اللہ عنہ ارادو کا جدیل جب طلاق ورکم. نبی علیہ السلام مطاو فرمائل طلاق مورکو. دا بی بی زان سر اساتا طلاق پا معاملہ کی دا اللہ پاک نبو یرے. اللہ جل شانہو نبی علیہ السلام تاویلو چی دا بی بی استا پا نکاح کی رازی. نبی علیہ السلام قدی باندې د خلکو د اعتراضاتو نه یریدو چې ایسے نه دا دی طلاق ورکړ، سبا زه په نکاح کړم. خلک وایي چې د خپل متبنا د زوی د ښځې سره نکاح وکړو. ځکه زید رضی الله عنه نبی علیہ السلام په زویوالي باندې یو وخت کې نیولي متبنا. خلک بیا خبرې کوي چې دی خونګور ده. جاہلت پا زمانہ کی بعد دا خلیز ویچو ناغبم دا سبزی پا شام شمار کی جب خلق خبری کو
الله جل شانه وختل چې دا معامله ښکاره شي د نکاح دا مسله ښکاره شي او دا حکم او دا مسله خلکو ته واضح شي چې د خپل خولې د زوی سره د هغه د ښځې سره نکاح کېږي. الله جل شانه د فرشتو په حضور کې اسمانونو کې د نبی علیہ السلام او د زینب رضی الله عنها نکاح وکړه. کله چې زید رضی الله عنه طلاق ورکړ عدت تیر شو الله جل شانه نبی علیہ السلام له نکاح د بیبي سره او بیا جبريل علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام ته خبر ورکړ چې الله پاک ستا نکاح د زینب رضی الله عنها سره وکړه. سلورم کال هجرت یا په پنځم کال د هجرت باندې دا نکاح د نبی علیہ السلام وشول. نو خلکو بیا هم خبرې کولې چې نبی علیہ السلام داسې نکاح وکړه، لیکن الله جل شانه هغه د خلکو خبرې رد کړي چې په دې باندې څوک د چا زوی کېږي نه، چې صرف په خولې ورته وي چې ته زما زوی. مخکې تېر شو او بل الله جل شانه په دې ځای کې دا فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالغ زوی نشته. ستاسو په سړو کې د چا پلار نه دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې زامن، یو زوی عبدالله طیب او طاهر باندې مشهور دی، ماشوموالي کې وفات شو. دویم زوی قاسم دی 2 کال عمر کې وفات شو او دریم زوی ابراهیم دی د 14 میاشتو په عمر کې وفات شو. الله پاک فرمایي دا ستاسو په سړو کې د چا پلار نه دی. د سړي اطلاق په بالغ باندې کېږي او دا ماشوموالي کې وفات. نو که تاسو وایئ چې زید رضی الله عنه یې زوی دی نو دی زوی نه دی. د نبي علیہ السلام زامن نشته، ماشوموالي کې وفات. لوریانې وې، څلور لوریانې څلور واړه واده شوي او زامن یې درې واړه ماشوموالي کې وفات. او بل الله جل شانه د نبی علیہ السلام د ختم نبوت اعلان کړ چې دا نبی علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو اخیرنی نبی. خاتم او خاتم دواړه لغت قرأتونو کې راغلي. خاتم النبیین، خاتم النبیین دواړه قسمه لغات، خو معنی د دواړو یو ده چې آخر د پیغمبرانو. یا ختم په معنا د مهر، نو مهر هله لګي چې کله یو څیز اختتام ته ورسي هغې نه بعد پکې سکار پاتې نه، پیغمبرانو سلسله سر ته ورسي د مهر ولګي. خاتم دا معنا شي او خاتم په معنا د اخیری باندې، یا خاتم په معنا د ختمونکو مخکنو پیغمبرانو سلسله نبی علیہ السلام سره ختمه شول. نو الله جل شانه فرمایي ان المسلمین والمسلمات بیشک مسلمانان سړیو زنانا، والمؤمنین والمؤمنات و مؤمنان سړیو مؤمنان زنانا، والقانتین والقانتات او تابعداری کوونکی سړیو زنانا، والصادقین والصادقات او صدقه ورکوونکی سړیو زنانا، والصابرین والصابرات او صبر کون کی سړیو زنانا، والخاشعين والخاشعات عاجز کون کی سړیو زنانا، والمتصدقين والمتصدقات تصدیق کون کی نارینه و زنانا، والصائمين والصائمات روزنون کی سړیو زنانا، والحافظين فروجهم والحافظات حفاظت کون کی د خپل شرمګاونو سړیو زنانا، والذاکرین الله کثیرا والذاکرات یادون کې الله پاک لره سړي ډېر او زنانا. اعد الله لهم الله پاک تیار کړی د دې ټولو د پاره ک نارینه دو ک زنانه دي مغفرتن بخنا واجرا عظیما ولوی ثوابنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة او ندی مناسب د یو مؤمن سړي او زنانه د پاره اذا قضى الله ورسوله امرا کله چې فیصلو کې الله پاک او رسول د الله پاک د یوې خبرې ان یکون لهم الخيرة من امر
دا چې شي د دې مؤمن سړي او زنانه د پاره اختیار د دې پیغمبر او د الله پاک د کارونو نه هم فیصله چې وکړه دې ته پکې سم مناسب نه دي ومن يعص الله ورسوله چاچنا فرمانیو کد الله پاک او رسول د الله پاک فقد ضل ضلالا مبينا فتاقي سر دې گمراه شو په گمراهي لري سره وإذ تقول للذي آيات وقت تاو يغكست انعم الله عليه جل پاک پاک بان انعام کړو زید رضی الله عنه الله پاک به انعام کړو اسلام او د آزادې وانعمت عليه او تا په انعام کړو د آزادې یا د متبنا یا د نکاح امسک علیک تزان سرو سات زوجک خپل بیبي وتق الله تیریدی دل او وتق الله د الله پاک نو یریګا د طلاق په معاملې کې وتخفي في نفسك او تا پټولا خپل زړه کې هغه خبره چې د کافرانو پراپګاندا و الله هغه چې الله پاک مبدي کار کوي غیله او تخش الناس او تیریدی د کافرانو د اعتراضاتونه الله حق ان تخشى والله پاک دې لایق دي چې تداغه نه یریږي فلما قضى زيد منها وطرا او پس هر کله چې پرکړ زید رضی الله عنه د دې خپل بیبي نه خپل حاجت زوجناکها من طالب نکاح باندې درکدا زنانا لکي لا يكون على المؤمنين حرج د پارا دي چې نشي په مؤمنانو باندې ستنګي في ازواج ادعياء فقا في ازواج ادعياء فخذوا دخلوا وتبناغانو د دوی کی اذا قضوا منهن وطرا کله چې دا متبناغان پر کی د خپل بیبيان نه حاجت او طلاق ورکی وكان امر الله مفعول او دا کار د الله پاک کړل شوی ما كان على النبي من حرج ندی ما كان على النبي من حرج نشتدی په پیغمبر باندې ستنګي او تکلیف بما باسکی فرض الله لو جل پاک ول مقرر کړي سنت الله طریقه د الله پاک قانون د الله پاک بالذین پای خلق کی خلو من قبل چې ترشی وړاندې ددنه وکان امر الله قدرا مقدورا او د کار د الله پاک مقرر کړی شوی باندې زبان دي الذين كسان يبلغون رسالات الله چې غي تبلیغ کوي د الله پاک د پیغامات او یخشون دی یریږي د الله پاک نه ولا يخشون احدا الا الله او دین یریږي د هیڅ نه سوا د الله وكفى بالله حسيب وكافي الله پاک نگهبان ما كان محمد ندي محمد صلى الله عليه وسلم ابا احد لا د یو کس من رجالکم استاسو د سړونا استاسو په سړو کې د نبی علیہ السلام کوم زوی نشتا نو رجل لفظ بالغ ته ویل د نبی علیہ السلام بالغ زامن نو ولكن رسول الله لیکن رسول الله پاک دی وخاتم النبیین واخر د پیغمبرانو دی وکان الله بكل شيء عليما او د الله پاک په هر څه باندې خبردار واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين